زه ډېر خفه په دې شم چې ګاونډي نن د ګاونډي نه یېرېږي ښه د بل چا نه نه یېرېږي ګاونډي نن د ګاونډي نه یېرېږي ښه ګاونډي ته د ګاونډي نه تکلیف دی چاته څنګه به پته لګي چې زه ښه سړی یم تا ته به پته څنګه لګي نبی علیه السلام ورته فرمایي وی چې کله ستا ګاونډي ووي چې دا ښه سړی دی نو ته به ښه سړی یې او چې ګاونډي دې ووي چې دا بد سړی دی نو ته به بد سړی یې ته به بد سړی یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا سړی مومن نه دی کامل ایمان نه دی چې دې په مړه ګېډه خوراکو کې او ګاونډي د ده په ګاونډ کې وږی وي نن ورشئ په ګاونډ کې د خلکو چغې واورئ سړیه او دلته دې ځان د غرضه کې وی بچوي وږی دي که نه بس راوړه خپلو بچو ته یې خور نه د نبی علیه السلام طریقه نه وه د نبی علیه السلام حکم دا دی چې تا کور ته پخکړی راوړو غوښه دې راوړله یوه کاسه شوروا او یوه کاسه اوبه ورته سیوه ووله یوه کاسه شوروا پکې وکړه دا په ګاونډیانو باندې تقسیم کړه نن موږ د ګاونډي بچي ځان ته زیرو ځان ته وزیرول هم راته کپړو کې زیریږي هم په خوراک کې زیریږي د چا په ګاونډ کې کونډه ده د چا په ګاونډ کې یتیم دی او ته یې زیری ته ورته تکلیف ورکې هغه ستا د بچو خوراکي نو ستا د بچو جامه پیزاري اته څومره تکلیف میلاویږي حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به د الله مخې ته د الله دربار به لګېدلی یو سړی به بل سړی ونیسي د الله مخې ته په هغې عدالت کې چې ونیول شولی نو ډېر ګران عدالت وي دلته خو به ته په دروغو ګواهان راولې آسان کار دی بس یو دوه رشته داران بوځې او له ګواهیو کې الله اکبر خدای دې خیر کوي نو داسې ورځ را روانه ده چې دود دود پانی پانی نن سبا خو خانې ناپرسان دی الله دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي بس خصوصا درته بیا وایم چې کم د متاثرینو مال دی او خلق دی متاثر خلق لرالیږي د دې نه ځان بچ کوي بار بار اورو چې غیر مستحقین واغستو مالدارانو پکې ځان موړ کو الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې دی یو غلام دی مدعم نوم دی مدعم هغه نبی علیہ السلام د سورلی کجاوه برابرول دیسی کجاوه برابروله دی کې غشی راغی ولګید شهید شو صحابه مبارکی او ډیر مبارکی صحابه ورکولی وی شهید شو صحابه وی د شهادت اعلی مقام وي نبی علیہ السلام د سورلی خدمت کو شهید شو نبی علیہ السلام صحابه ته بس چپ شي ولی وی د خیبر په موقع یو صادر اغستی و د غنیمت د تقسیم نه مخکې صادر اغستی و عیسی پکې وخو لکه غنیمت لا نو تقسیم شوی او د غنیمت د سامان نه یو صادر اغستی و وی د هغې د وجې نه پې اور بلیږي د اور په شونډو کې دی چپ خلکو د خلکو ورونه راوړل کور یې سنبال کړل پریزر یې راوړې سنبال یې کړې دې ته نه ګوري ته چې دا د لرګي ور سنبالی وایي ما په خوړ کې نیولی دی ما په اوبو کې نیولی دی زه تا ته وایم دا تا چې کوم ور سنبال کو دا د چا د خور د مور درشل وه په دې د چا د خور مور عزت پټو دا د چا د کور دروازه وه دا د چا د کور دروازه وه وامن الناس بضائقه دا داسې آسان کار دی د پردي مال نه او د پردي حق نه لرې اوسېږئ لرې یو کس چې دا واورېدل زرې دوه مزي راغوستي و داسې یې راوړو د الله حبیبه دا مزي والی مزي راغوستي و مزي
نبی علیہ السلام ورته وی ښه ده چې را دې وړو که نن دې نه وی راوړی نو دا به د جهنم د اور مزي وي هلته ښه نن چې ته یو مزې والې مزې خلکو خو به کې ځانونه پوره کړل الله دې رحم وکړي د دې نه لرې تښتئ لرې دا ډېره لویه ذمهواري ده لویه ځان تې ساتئ ځان نو میدان محشر کې به یو کس راولګي او بل به د الله مخې ته ونیسي ګاونډي به یې رب العالمین ته به وایي د ده سره د ضرورت نه زاید څیزو د ضرورت نه سیوا او الله زما حاجت او د مال نه دی راکړی الله زما حاجت او د مال نه دی راکړی او د ضرورت نه سیوا نن ستا کور کې څومره کپړې د ضرورت نه سیوا دي تا د ګاونډي کره غور کړی ستا کره سامان څومره سیوا دی تا د ګاونډي غور کړی دی تا په ګاونډ کې ستا یتیم نشته دا یتیمانان چیرې دا چا ګاونډیان نه دي که نه دا چېرته په غرونو کې اوسي د دې نه به ګیر چاپېره د چا کور نه دا کونډې چې دي د دې نه به ګیر چاپېره د چا کور نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته خوښ کور هغه کور دی چې په هغې کې یتیم او د یتیم سره پکې ښه سلوک کېږي دا په ټوله دنیا کې الله ته دا خوښ او ناکاره کور په ټوله دنیا کې هغه دی چې هغې کې یتیم وي او د یتیم سره پکې بد سلوکي کېږي څوک